بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو راغلي ملګرو ټول ته هرکلی او ټول ته په جمع السلام علیکم. زمونږ تاسو ټول دلته دا غونډه چې کوم ده دا زمونږ د تنظیم زندای تنظیم متعلق ده. نو د پروګرام باقاعده آغاز کوو. د ټول ناول حافظ صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی تلاوت وکړي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظیم. جزاک الله. د تلاوت نه بعد چې کوم دی مونږ د پروګرام باقاعده آغاز کوو. مونږ سره چې کوم زمونږ نننی پروګرام چې کوم دی غونډې دی صدر چې کوم دی هغه مونږ سره تاج بای دی او د هغې نه بعد چې کوم دی د الخیر تنظیم جنرال سیکرټري شرف سر بای ته مونږ په دلته راتګ باندې هرکلی وایو او ډېره شکریه ادا کوو. دغه چې کوم دی ریاض بای ته بلنه ورکوم چې تاسو ټول ته خیر علي ووایي او بیا د ټولو نه زیاته په خیر علي شرف سر ته وایو او ډېره مننه چې هغه راغی او موږ له ټایم راکړو چې په دې باندې موږ سره خبرې وکړي او پوهه کړي پې. نو بس ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه. دې نه پس مونږ چې کوم دی عارف بای ته بلنه ورکوو چې راشي زمونږ تنظیم زندای تنظیم چې کوم دی د دې په اراز مقاصد او نور دی باندې چې کوم دی تاسو سره تفصیلي خبره وکړي. عارف بای. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اول خو ستاسو د ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې رالي موږ له ټایم راکړو. زه یو څو خبرې کول غواړم د تنظیم باره کې چې دا موږ یو خیراتي اداره نه راسټارټ کړې. دې ته څوک ډونیشن نه کوي. د دې تنظیم کې چې کم ملګري دي دا ټول د دې مشران دي. تاسو ته پته ده چې کم مسافر ملګري دي هغه چې د دې زندای نه کم یو کس هم مسافر دی نو هغه په دې کې 100 درمه میاشت ورکوي. که زما څه کار شي یا داسې د بل ملګري څه کار شي نو څوک په چا باندې احسان نه کوي. یاره یو سړي خپلې پیسې جمع کړي دي او خپلې پیسې به په هغه باندې لګي. دې باره کې موږ دا تنظیم جوړ کړی دی. موږ په دې باندې دا تقریبا 10-15 ورځو شوې موږ پکې خبرې کوو. نو د دې مین مقصد دا دی چې په دې کې څوک مشر نشته په دې تنظیم کې. دا ټول زموږ په شریکه باندې دی. په دې تنظیم کې موږ سره د ټول نه چې کم کشر دی او کم ماشوم دی هغه په دوبۍ کې مسافر دی هغه د تاج بیروت زیه دی او نوم یې دی سایل نوم دی. نو هغه هم دې تنظیم کې 100 روپۍ جمع کوي چې د هغه په یو کار باندې رضا ني د هغه په یو خبره باندې رضا ني نو دا تنظیم به هغه کار نه کوي. بل دې تنظیم کې چې موږ کومې خبرې کړې دي دې کې خدای دې نه کړي زموږ په کلي باندې حادثه راغله دا تنظیم به ورسره ولاړي. زمونږ دې کلي کې یو هلک دی کرکټ ته وتل غواړي یا مثال داسې بل یو کیل کود ته وته غواړي او هغه وس نه کېږي هغه سره به د تنظیم ولاړي. بل د کلي دپاره که تاسو خیال کړی نن سبا ګیاربیس دی او امبولینس یې ډېر ځای ته رسي خو موږ د خپل کلي دپاره ځان له امبولینس هلو چې زمونږ کله خدای دې نه کړي په کلي کې غم شي نو زمونږ دا جنازې مثال یا موږ په ټرالی کې وړو یا په ډاټسن کې وړو هر څه کې وړو د هغې دپاره موږ د امبولینس غم کوو. چې کوم دی زمونږ دلته چې کوم میلمه دی ډي سي سي صدر شرف سر بای ډېره مننه کوو چې دلته راغلی دی. نو ډي سي سي صدر شرف سر بای ته بلنه ورکوو چې تاسو سره په تنظیم باندې تفصیلي خبره وکړي. شرف سر. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ترجمہ ہوئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. چکم آیات مووی او داغه ترجمه چې کوم دینو علامه اقبال په خپل دغه شعر کې کړی دا تاسو به یقینا په هغې باندې پوه شوي یئ. نن د زندۍ تنظیم چې کوم کشران دي مشران دي
او دلته کې چې کوم زه خو پکې ډېر پیژنم مشران ځکه چې ټول یو کلی زمونږ ستاسو نومونه یې نه راځي لالا مونږ سره هلته کې او بیا چې کوم دی نو تاج لا شو یا ریاض لا سره زمونږ ډېر ښه دغه دی تعلق دی ډېر زوړ نو ستاسو د ټولو چې کوم دی د زندۍ د ټولو خلکو د عزیزانو ډېره زیاته مننه شکریا ادا کوم نو دلته چې عارف سره زما خبرې اترې وشوې نو هغه ماته د دې زندۍ تنظیم چې کوم اراز و مقاصد کوم د دی چې کوم دی نو هغه میشن او ویژن او د دی هغه د خپل علاقې دپاره یو ښه کار و هغه چې د ماته وویل نه یاره زه خپل ځانې ډېر زیات د دې نه متاثره شوم ځکه چې دې کې چې کوم دی لکه که وګورئ د روزګار مواقع چې دی کوم یاد کړي دي که نه چې کوم زمونږ ینګ نوجوانان ملګري دي یا ماشومان دي هلکان دي نن سبا د روزګار ډېره غټه مسله ده دوی چې مونږ هلته کې په دوبۍ کې ډونیشن کوو 10 او 20 روپۍ چې کوم دی نه مونږ جمع کوو نو مونږ به په دې باندې د خپل کور کلي د ښېګړې دپاره کار هم کوو که چېرته مریض وي داسې هغه سره به مو امداد کوو که چاته د روزګار څه مسله راځي مونږ به کوشش کوو چې زمونږ کم بې روزګاره نوجوانان دي مونږ به هغوی له ویزې کوو چې هغه چې کوم دی نه مونږ راولي دلته او هغه چې کوم دی نه داسې شي چې هغه د خپل کور کفالت چې کوم دی نه وکړي ټیک شوه نو دا یو ډېر غټ سوچ دی ځکه چې نن سبا تاسو ته پته ده چې کوم حالات دي یا کوم مطلب زمونږ د چاپېرچل کې وګورئ کوم ماحول دی که نه نو یو خو دې کې دا شو چې زمونږ نوجوانان چې کوم دی نو هغوی د روزګار ورته هم میلاو شو بل هغه به دا سوچ کوي چې بل یو ملګری به داسې سپورټ کوي ټیک شوه هغه به کوشش کوي چې زه به اوس چې کوم دی نه په دې طریقه زه راغلی یم او زه به خپل ډونیشن هم کوم او زه به ګورم چې زمونږ د علاقې زما عزیز داسې بل کوم یو داسې غریب دی چې هغه مونږ سپورټ کوو یا د سپورټس حوالې سره دلته کې چې کوم دی یو کس نیم داسې و چې هغه لکه د دې غربت د وجې چې کوم دی هغه پاتې شوی دا وچلیږي او بیا دې کې دا کوم کشران چې دي چې دی راشي د عارف په ځای باندې کینی مثال په طور د حمزه په ځای کینی داسې چې کوم دی نو چې دی سبا لکه نی که نه خو چې دا سیسټم چلیږي یو خبره دی کې درته کومه چې دی کې به د دوو څیزونو نه لکه ځان ساتئ د شخصیت پرستی نه او د پالیټکس نه صحیح شوه د سیاست نه ګوره مونږ خپله تنظیم چلو زمونږ بلا ملګري دي هغه مختلفو پاټو سره د هغوی تعلق دی خو چې کله د تنظیم خبره راځي نو زمونږ پاټای سیاست دا څیزونه زمونږ وروست دي ځکه چې زمونږ د تنظیم ځان له یو طریقه کار دی تاسو سره به په دې کې چې کوم دی د هرې پاټای عزیزي تاسو سره به چې کوم دی نو مالدار او غریبي ټیک شوه نو تاسو به هغه سیسټم په دقه طریقه چلوئ بیا شخصیت پرستی دا چې دا یو سړي پورې تاسو ونه تړئ چې دا چې کوم دی نو د جوړ کړی دی یا دی به چې کوم دی نو چلی یا مثال په طور چې هغه هم دا ونه وایي چې مثال په طور همدا دی چې بس زه به چې کوم دی نو د دې هغه مبرره یم او زه به چې کوم دی داسې کوم کوشش به هغه دا کوي چې د ینګ نوجوانانو کې به هغه نور ملګري موټیویټ کوي هغوی کې به جذبه پیدا کوي چې هغوی رامخکې کېږي چې دا نظام چلیږي چې نظام چلیږي نو دا به تاسو ووینئ چې ستاسو د دې علاقې زیاتره مسلې چې کوم دی نو دا به الحمدلله هم دا تنظیم حل کوي ټیک شوه د تنظیمونو خپل آییني ټیک شوه لکه هغه رزدی چې کوم مقاصد دي ادی ولیکلو خو چې کله بیا ستاسو خپل آییني نو په هغې کې به ستاسو خپله یو کابینه یو ټیک شوه په هغې کې چې کوم دی نو 2 قسم کابینې په یو کابینه کې 7 کسان یې په یو کې 11 کسان یې صحیح شوه نو په هغې کې دا چې لکه صدري نایب صدري بیا چې کوم دی نو جنرال سیکرټري او ورسره چې کوم دی نو فاینانس سیکرټري سپورټس سیکرټري داسې چې کوم دی نو هیلث سیکرټري داسې راځي په هغې کې که نه نو په هغه عهدو باندې تاسو چې کوم دی نو هم داسې ملګري بیا ځان سره کېنوئ منتخب کوئ به ګورئ چې د 10 خلکو ضرورت دی تا پکې یو هم پوره کړو چې کوم دی نه تا هغه خپل کار وکړو ټیک شوه بیا داسې چې لکه جنرال سیکرټري چې کوم دی نه لکه ښه په کار دی داسې چې هغه دا چې کوم هغه کاغذي کاروایي چې هغه چې کوم دی نه چلولی شي بیا الحمدلله تاسو سره چې کوم دی نو ستاسو اورسیز چې کوم دی ستاسو چې کوم بار عزیزان دي رونه دي بچي دي هغوی تاسو سره ډېر ښې طریقې سره ما چې کوم دی نو هغه شپه ستاسو پیج هم کتېدلی دی که نه ما ته چې د خبره وکړه نو بیا ما چې هلته سړی ځي چې دومره د څه نه خبري که نه نو ما تاسو پیج هم کتېدلی دی نو تاسو سره خپل عزیزان هم ښه مدد کوي خو الله د رضا دپاره یو کار دی او د خیر ښېګړې کار دی بې تنخوا کار دی که نه دا بیا ګرانه شي ځکه چې که زمونږ کشر هم چې کوم دی نه داسې په دې تنظیم کې دلته منډه تړله وایي نو یو 2 میاشتې 3 میاشتې 5 میاشتې به ووایي خو هغه ته بیا د کور نه هم داسې دغه میلاویږي چې ځان له دې کار کتلی دی او بس چې کوم دی دا دی هغه دی نو زما او دا خیال دی چې دا مشران چې کوم دی د خپل کشران سپورټ کوي صحیح شوه بیا تنظیمونه چې کوم دی نه لکه 2 قسم تنظیمونه دي که نه
نو زه به دا ووایم چې دوه قسمه مې په دې ته ووایي چې لکه ستاسو چې کوم تنظیم دی یا معرف سره کوم ګپ لګولی دی د هغې مطابق خدای چې تاسو د خپلې د زندای چې کوم تاسو عزیزان دي دا د هغې دپاره تاسو جوړ کړی دی ټیک شوه چې لکه زمونږ غم خادي ښایسته او زمونږ چې کوم دی نو یو عزیز باندې سخته راشي چې مونږ د هغه په کار راشو ټیک شوه نو داسې تنظیمونه چې په کلو کې جوړیږي او چې کوم دی نو خپل غم خاده خپل کلي او خپل هغه چې کوم دی ښایسته کوي. ډیره مننه د ډي سي سي صدر شرف سر بای او هغه سره راغلی فاروق سیار صاحب چې کوم دی د هغه هم ډیره مننه کوو چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو او یو ځل بیا د دې ډیره مننه کوو شکریه ادا کوو او ملګرو تاسو به ځئ نه د چای انتظام شوی چای به څښو بیا به ځو.